السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. بیا راځه یو ځل بیا د حیات آباد انډسټریل ایریا نه زه دې وخت کې زه به اول پښتو کې خبرې کوم بیا به اردو کې خبرې کوم او لږ غونته انفارمیشن به تاسو سره شیر کوم چې حقیقت څه دی فلحال چې څومره حقیقت موږ ته پته راغی به موږ تاسو ته ښیو. دا هغه ځای دی چې په کوم ځای ته به دغه راځي مالا علي کردستاني به کوم ځای ته راځي. دا هغه ځای دی ما تاسو ته ښیلی وو چې امیر ماربل چې کوم دی که نه دې سره خوا کې به دې راتګ ودده هغه امیر ماربل دغه مخامخ تاسو ته ښکاري دا امیر ماربل دی. ٹھیک شو جی. اوس دې امیر ماربل سره خوا کې که تاسو وګورئ نو دلته کې هغه ډینس ټیشو پیپر میلز په بیک سایډ باندې چې کوم بندوبست شوی او په کوم باندې به چې دغه راتللو متعلقه زموږ علي مالا علي کردستاني به راتلو نو دلته کې هغه ایریا ده هغه زه تاسو ته دلته نه ښیم ځکه چې سیکیورټي پرابلم دی او پولیس والا ولاړ دی هغوی ته په هغوی خفه کېږي هغوی ته پرابلم جوړېږي. دا مخامخ هغه ایریا ده چې کوم ځای کې دا کسان ولاړ دي دغه ایریا ده دلته هغه راتګ دی خو هغه به دلته نه راځي بلکې د دې په بیک سایډ باندې یو ځای دی دلته 4 نمبر ګیټ ما تاسو ته پرون په لایو ویډیو باندې ښیلی وو 4 نمبر ګیټ دی هغه 4 نمبر ګیټ باندې به دې راځي او هلته کې به مریضان ګوري خو دې وخت کې هغه دوره د دې خلکو د وینا مطابق کینسل شوې ده او هغه نه راځي. اوس الله عالم دروغ وي ریښه وي هر څه شي چې کوم دی نو فلحال هغه نه راځي. زه تاسو ته ښیم چې دلته کې د دلته نه د څه قدم په فاصله باندې یو بورډ لګېدلی دی او هغه بورډ دی اولمپیا فوم. زه کوشش کوم چې زه هغه بورډ راوالم که چېرې ما هغه راواغشتی شو زه به تاسو ته ښیلو کوشش کوم چې دا جناب مخامخ اولمپیا بورډ لګېدلی اولمپیا فوم بورډ لګېدلی دی دغه ځای ته به دې راځي او دا 4 نمبر ګیټ دغه ځای کې به دې مریضان باید کتله. فلحال چې چا دا راغوښتي دی د هغه شاهنواز نوم دی او د هغه پراپرټي ډیلر دی او هغه په بلال مارکیټ کې د هغه د پراپرټي ډیلر آفس دی. پرون زه هغه له تللی یم تپوس مې ترې کړی دی هغه د خپل آفس مخکې ته یو بورډ لګولی دی یو اشتهار یې لګولی دی چې بهی فلحال دا دوره منسوخ شو. بیا هغه ته ووایي چې بهی ما نه پته چې کله به راځي خو زه بیا یې منه خلک ډېر زیات زه صرف او صرف دوه درې خبرې کوم ډېرې نه کوم. یو دا چې زما دا بچي چې په زرګونو په تعداد سره راغلي دي زما هغه خویندې چې په زرګونو په تعداد سره دلته کې ناستې دي روډه پاسه زه ډېر زیات شرم ماله راځي او زه هغه سوشل ورکر چې کوم دي هغه میډیا چې کوم ده او هغه ظالمان چې دلته کې دا منسټران راځي را کوټکونه راځي دی ولا کیمرې نیولي خدای مو غرق کړه چې غرق چې دلته راشي زما بچي په تکلیف دلته کې ویډیو جوړې کړي دلته کې لایو پروګرامونو کې زما دې بچو ته وایي چې ځانونه مه تکلیف کوئ ناجوړه راغلي دي جوړ راغلي دي بوډاګان راغلي دي ضعیفان راغلي دي غریبان راغلي دي سره خپل ګاډي نشته دی او دې غریبانو ته تکلیف کړی راغلي بېګا داسې پکې راغلی چې یو کس ماته دا وایي چې مونږ په دې دا کابل چې کوم دی مونږ په دې کې مونږ بلاست په دې کې مونږ شپه کړې ده لعنت دی په دې ګورنمنټ باندې چې دې صحیح انفارمیشن نه شیر کړي. زه سوشل میډیا والا ته دا وایم چې مهرباني وکړئ دروغ ویډیو مه چلوئ دروغ انفارمیشن مه ورکوئ چې انفارمیشن ورکړئ نمبر یې مې خپلې ورکړي خپل نمبر یې مې بندې کړي دي ظالمانو ظلم مه کوئ. زه بیا رضا بابا زما نمبر نن هم کلاو دی زما نمبر پرون هم کلاو و 0346 3337333 لکه یې خپلو بچو ته انفارمیشن ورکوم چې بهی دا شي فلحال لا منسوخ دی. چار چاپېره وګورئ د دنیا جهان خلک راغلي دي د لرې لرې راغلي دي دلته د لاهور نه سړي بختي د پنډال یو سړی راغلی د هغه نه ما انفارمیشن واخیستل یو دوه کسانو نه به زه انفارمیشن اخلم بیا را ویډیو زما ډېر اوږده شوه اوږدې خبرې نه اردو کې تو خبرې کوم چې میرے بچوں میرے بھائیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مالا علی کردستانی صاحب نے آنا تھا 14 تاریخ کو آنا تھا 15 تاریخ سے انہوں نے یہاں پہ کام شروع کرنا تھا اور وہ یہاں پہ انہوں نے کام شروع کرنا تھا 10 دن ان کا یہاں پہ اسٹے تھا جنہوں نے بلوایا تھا شاہنواز صاحب ان کا نام ہے ان کی کہنے کے مطابق ان کا دورہ فی الحال منسوخ ہو گیا. روڈ ہم نے بلاک کیے ہوئے ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے تاکہ روڈ جو ہے وہ کھل سکے اور لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہو. جناب علی فی الحال ان کے کہنے کے مطابق دورہ منسوخ ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں میرے بیٹے میری بیٹیاں اور جوان اور پردے کی کرنے والی میری بچیاں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے سامنے روڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. پانی موجود نہیں وضو کی جگہ موجود نہیں لباس کی جگہ موجود نہیں کھانا موجود نہیں. خدا رحمت آئے
तब तक मत आए जब तक मैंने लाइव वीडियो नहीं बनाई कि मेरे बच्चों आ जाओ और माला अली कुर्दिस्तानी साहब जो है वो तशरीफ लाए। उन वीडियो पे मत जाएं जिन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किए हैं और अपने पेज को प्रमोट करने के लिए चीखते और चिल्लाते हैं, और उनके मोबाइल नंबर आज भी बंद है, उनके मोबाइल नंबर कल भी बंद थे और उनके मोबाइल नंबर हमेशा बंद है। मैं चंद अपने भाइयों से सवाल पूछूंगा और आपके सामने लाऊंगा कि सच और हकीकत क्या है। आए पूछते हैं इन लोगों से कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेवा द कम दिन रागली और सब पोजीशन दे असली रागली रिशाद तसो कुछ राजी या नाराजी ठीक शो खज तस कम दिन रागली जी सड़ी रागली दे कने रागली तरुस सड़े ने रागले ओ पल पतन लगी मंग मरीजानुम ने दिरा उस्ती दे येरिना چې سړی به راځي که به نه راځي چا سره مریضان دي چې دلته مریضان ناست دي زنانه ماشومان تاسو تر کوم ځای راغلي مریضان دي څوک راوستي سوات نه راغلی ما د شور نه درې ماشومان دي راسره چاړهګان دي هغه مې راغوستي دي دغه سره ناست دي ماشومان دي اوس ماشومان یې جنکۍ زنانه چا سره ناجوړه شته دي چې هغه راغلي دلیل نه چا سره چې زنانه دي را مخامخ شه تاسو زنانه دي ماشومان مې دي یو جنې چاړای دا یو الګ کاړه دی دا وګورئ چې زما بچي چاړهګان دي راوستي دي او د دې روډ د پاسه ناستي لږ د ګورنمنټ ته هم شرم پکار دی او یو خبره به زه بل وکړم اسد کیسر صاحب کچرې دا سړی تا ځان سره ایثار کړي مثال خبره لعنت یې پتا باندې او لعنت تر دې وخت پرې مشرانو باندې چې تاسو سړی دغه دی کې سمه زه به بیا هم تاله ورته کوم ستا مخې له بغړېږم زوم چې ما سره لوپټه په سر کړه ستا مخې ګړېدم که سکوټري مسئله موږ اسلام آباد ته درخول ته ستاسو سکوټري مسئله څه ویل ورته مونږ ته ټول دروغ دي بچ کم دي زوب نمبر راکړ نمبر راکړ ټیک زنانه چا سره چې هغه زنانه راوستي او هغه د دې روډ په پاسه ناست دا ګاډي زه تاسو ته ښیم یو سکند دا ګاډي زه تاسو ته ښیم دا ګاډي راغلي دي دې ګاډي کې زما بچي دا چې ما د کوهاټ نه راوستی دی زه راغلی یم پرون هم راغلی او ما نن بیا راغلی یم او نشته دی نو دا عوام ته ډېر غټ تکلیف دی چې دې خلکو ته وګوره په زرګو خلک بل کس ته زما ویډیو مې ډېر زیات اوږده کړې خبره مختصر کوم خبرې وکړه बलूचिस्तान डेरा मुफ्ती से आए हैं यहाँ पे हमने सुना है बाबा जी यहाँ पे आ रहे हैं हम यहाँ पे आए हैं मतलब अपने बेटे को लेके आया हूँ यहाँ पे हम 3 दिन हुआ यहाँ पे ठहरे हुए हैं ये बस बाबा के इंतजार में कल 11 बजे का टाइम दिया हुआ है अभी हम कहाँ जाए خبرې کوه ماما دي روانې دي ګاډي کې ناست دي اوس سهار شپږ بجې روان شوي او 9 بجې ورسېدو او بلال مارکېټ نه دې کارخانو ته راغلو اوس پورې پته ونه لګېده ٹھیک شو زه اخر کې دا وایم چې مهرباني وکړئ چې د کوم ارباب اختیار په نظر کې دا کشته نورشاه د خلکو ته مخې ته کې کچرې دی راځي چې زماره بچی دلته کې ویټ وکړي او کچرې نه راځي چې دی رخصت شي خپل کورونو ته لاړ شي زه تاسو ته تر لرې پورې خلک ښیم دا وګورئ زما بچي تر روډونو له پاسه ته فور له پاسه ناست دي لږ غونته کې د ګورنمنټ ته احساس پکار دی دا وګورئ تر لرې پورې زما بچي او زما خویندې او زما لونه د دې روډ د پاسه دا بوډاګان چې کوم دي دا شرمېږي لګیا دي زه د ارباب احتیاط ته ریکویسټ کوم چې کچرې دا کس دلته کې راغلي او ستاسو په نظر کې مهرباني وکړئ راویلېږئ د خپل ځای ته چې زما را بچي دم کړي او دې ته الله پاک صحت ورکړي زما بچو الله راته صحت درکړه الله مو روغ جوړ کړه او الله مو د خپل رحمت په صدقه باندې روغ جوړ کړه خپل ډېر خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ او یاد ساتئ میا رضا زما موبایل نمبر 0346 333 د شپې هم آن دی د ورځې هم آن دی د روغ بنۍ ریشه به انشاءالله که راکس ورسېږي زه به لایو ویډیو جوړوم تر هغې پورې السلام علیکم ورحمت الله